ورونو دا ډیره غټه ورځ ده، د اختر دا ورځ دا د حج ورځ ده، دا د قربانۍ ورځ ده، دا الله ته د نږدېوالي ورځ ده، دا د غفلت ورځ نه ده. دې کې موږ به خپلې قربانۍ الله ته پیش کوو او الله ته به دا وایو چې یا الله ته یې رانه قبولې کړي. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. قرباني ډیره په ښایسته طریقه کول پکار دي، د هغې په راسملولو کې ډیره نرمي، د هغې په حلالولو کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي هغې له تکلیف مه ورکوئ، په تیره چاړه باندې هغه حلال کوئ چې هغه ته تکلیف میلاو نشي. او د ټولو شریک والو د ټولو قربانۍ والو نیت هغه به یو وي، او بهتر دا دی چې ټول قربانۍ والا قربانۍ ته حاضر شي او په هغوی کې بهتر کس د هغې حلاله کوي او دغه کلمات ووایي إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. دا کلمات ووایي او بیا وایي بسم الله الله اکبر. عزتمند ورونو د قربانۍ نه وروستو دا یو دوه خبرې ډېرې ضروري دي. یو دا ده چې د چا قربانۍ وي او الله دپاره یې کړي، الله دپاره، الله دې الله دپاره جوړي، خو د دې نه مخکې یو بله قرباني پکار ده. یعنې د دغې قربانۍ فایده او اجر دا به ختم شي. د دې نه مخکې کومه قرباني پکار ده؟ د دې خپل انا قرباني ورکول پکار ده. د انا قرباني انا ده چې زه یمه ماله به راځي، دی څوک دی چې زه به ورځم، او دی څوک دی چې زه به دله لاس ورکوم، دی څوک دی چې زه به دله غاړه ورکوم، ماله به راځي، زه یمه زه. دا د انا قرباني به د دې مال د دې میخې او د جوټې او د غویي د قربانۍ نه مخکې ورکوئ. د چا چې چا سره په زړه کې خیرې دی په دې پوه شئ چې ملائک د ده اجر نه لیکي، د ده مغفرت نه لیکي. الله ته وایي دا پرېږدئ حتی یصطلحا، څو پورې چې دوی خپلو کې روغ شوي دي هغې پورې پرېږدئ. دا قربانۍ ستاسو دا څیزونه ختموي. د دغې قربانۍ نه مخکې د دې خبرې قرباني پکار ده چې هر څوک معاف کړو، بس معافي وکړو. او دویمه دا چې د صفایۍ ډېر زیات خیال وساتو، صفایۍ خیال وساتو. د خپله قربانۍ باندې د الله مخلوق له تکلیف ورکول دا نه دي جایز. الله فرمایلی قرآن کې هغه خلک چې الله او د الله رسول او مؤمنانو له تکلیف ورکوي دوی دپاره لوی عذاب دی. الله فرمایي او هغه تکلیف دا دی چې د دې قربانۍ د دې هغه ګن او د دې سرونه د دې کولمې او لري دا راواخلي او په همغه ځای یې پرېږدي، یا یې راواخلي او د بل د کور خوا کې واچي، یا یې راواخلي او دلته د جومات نه شا کې دې ځای کې وغورځوي چې بیا په میاشتو موږ باندې هغه خوشبو راځي دلته دې کړکو. د دې څیزونو ښخول پکار دی. اول د دې خبرې غم پکار دی چې زما د قربانۍ د وجې نه چې الله دپاره یې کوم د دې په وجه بل ته تکلیف ونه رسي. دویمه دا ده چې څومره څرمنې دي څرمنې نو دا یو ځای ته راغونډې یو ځای ته، او د هغې ښه طریقه دا ده چې کوم خلک هغلته ترکۍ کي هغه یې د رؤف د حجره کې هغلته جمع کوي. بس دی پسې به ګاډی هم راشي سړی به هم راشي، هغه به تاسو نه راوچتې کي. دې خوا چې کوم دی مثال غونچه ګل دلې هلته یې جمع کوي، دلته یو حجره کې جمع کوي. هغه غاړه چې کوم دی هغه یو ځای کې هر ځای کې د دې غورځول او د دې نه ځکه د دې نه خلکو ته تکلیف میلاوي، هغه به اوچتې کي که قیمت یې وکړو او ډېره ښه ده، که ویې نه کړو نو د دې ځای نه به هغه اوچتې کي او یو ځای ته به یوسي، دا ماحول به ترې نه صفا پاتې شي. د دې خبرو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي او بهتر دا ده چې دغه کار تاسو پخپله وکړئ. پخپله یو ماشوم ته ګاډۍ کې واچوئ، دلته چې نږدې دلته یې راوړئ دې حجرې ته، یا دلته یې هاخوا ته ګوټ ته واچوئ، بس ګاډی به پسې ماسپښین راځي دا به اوچتئ. بله دا ده چې د دې مونځ دغه دی مونځ کله وشي دې پسې وروستو خطبه به او هغې نه پس مختصر دعا او بیا خپلو قربانو له تلل پکار دي. د مور او پلار نه معافي غوښتل پکار دي
چا نه خفئ، ورور د ورور نه معافي وغواړي او د تره زوی د تره د زوی نه معافي وغواړي او هر سړی خپل ځان ملامته او د انا قرباني دا ورکي، په دا به زموږ او ستاسو د معاشرې دا به خوشحالي. دا ملک چې دی دا زموږ ملک دی. الله یو نعمت راکړی پاکستان، دا د یو نعمت دی د الله. د دې نعمت شکر ادا کول پکار دي. دې ملک ته دعاګانې کول پکار دي. د دې ملک ادارو او د دې ملک چې څومره وسایل دي هغې دپاره دعا پکار ده. خاص طور حرمین شریفین چې دي سعودي عرب او عرب او مکه او مدینه، چې دغه ملکونه الله زموږ او ستاسو د خلکو د رزق ذریعه جوړه کړې. داسې ده که نه ده؟ زموږ او ستاسو د رزق ذریعه ده دا عرب ملکونه. هغې ته دعا وکړو چې الله د هغې حفاظت وکړي. ټوله دنیا دغه ځایونو پسې شوې ده او د هغې دعا به کوو انشاءالله او بیا به خورېږو او قربانۍ به کوو. الله پاک هم خوشحاله او آباد ساتي. د قربانۍ چې کومې غوښې دي دا خامخا 3 حصې ترې نه جوړوئ. دا یو مستحب عمل دی. ټول یې ځان له خوړل نه دي. دا نفساني یو خواهش دی چې سړی دا وایي بس زما ته خپله زما ضرورت پې پوره کېږي نو بل له یې ولې ورکړم. د الله خوښه دا ده چې بل له ورکړم. ځان وږی پرېږده. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة. شریعت موږ له دا اجازه چې ځان له یې هم وخورئ، خلکو له هم ورکړئ، سوالګرو له یې هم ورکړئ او چې کوم سوال نه کوي هسې غریب دی الله وایي هغه له یې هم ورکړئ. نو دا دی دغه وکئ، خلکو سره پې ښېګړه وکئ او ځکه دغه ښېګړه الله ته ډېره زیاته